ذاتیه ولې ورته وایي؟ دا صفات د حرف د ذات سره لازمي دي. دا صفات د حرف د ذات سره لازمي دي. لازمه ولې ورته وایي؟ هیڅ وخت نه ځینې جلا کېږي. ممیزه جلا کوونکي. ممیزه ولې ورته وایي؟ کوم حروف چې په مخرجو کې سره مشترک دي هغه په دې صفات سره یو د بل څخه جلا کېږي. مقومه ولې ورته وایي؟ قوام ثبوت ته وایي، ثابته پاتې کېدل. که ته غواړې چې دا حروف دي ثابته پاتې شي، یو دې په بل بدل نه شي، کمي دې پکښې رانه شي، په عجمي دې بدل نه شي، نو دا صفات به پکښې ادا کوي. او یو بیا هغه دي که چېرې هغه صفت ادا نه شي. مثلا را وډکه نه وویل شوه، مثلا لفظ الله کلام ډک نه وویل شو. حرف به هغه حرف پاتې شي، لیکن د حرف حسن او زینت به نه شي پاتې. حرف به ښایسته داسې صفات ته محسنه، مزینه، محلیه، عارفیه وایي. محسنه معنی حسن ورکوونکي، ښایسته کوونکي. مزینه زینت ورکوونکي مې دغه معنی. محلیه آلات و اسباب د ښایست ورکوي. عارفیه کله وي کله نه وي. عارفیه دا لفظ الله همیشه ډک نه دی، کله ډک وي کله را همیشه ډکه نه وي، کله قانون کې همیشه غنه نه وي، کله غنه وي کله اخفا وي کله اظهار وي. اولنی قسم صفتونه چې واللازمه ذاتیه مقیمه ورته کېږي، اووه دستې تللي. دا خو به تثبیت کړي وه. دا دی اول صفت د همس دی. دا د کتاب حواله ده چې دا مضمون وي. دا چې کوم پنځه دي دا هو مجموعه د لین عماره. لام نون عین میم را. لین معنا ده عمر کې عمره. دا د اوس جلاس صفت نشي کېدلی، ولې چې په دې کې څه شدت دی، یعنې بعضې حروف شدت ته مایل دي او سر اخوت دی، نو دا د جدول صفتو څخه جلا نه شي. اوس فکر وساتئ، په دې خبره سره خلاص کړئ. ګورئ کاف او تا، دلته مه ګورئ. کاف او تا دوه حروف دي. کاف او تا دوه حروف دي. دا کاف او تا په مهموسو کې هم څنګه وحذفه شخص ك ك ك دا کاف تا دغه کاف تا په شدیدو کې هم دي. څه شي؟ أجدك خطبت. دا کاف تا په مهموسو کې هم وه. چیرې وه؟ وحذفه شخص ك ك ك ك د دغه کاف او تا په شدیدو کې هم دي. چیرې؟ اوس خبره ده، یو سړی دا فکر کوي چې بشر په مهموسو کې هم راغلی. دا کاف تا نو مهموسه خو معنا جاري، مهموسه خو معنا او دا کاف تا په شدیدو کې هم راغلی. شدیده خو معنا شدیده خو معنا شدیده خو معنا دا کاف تا په مهموسو کې هم راغلی. مهموسه خو معنا جاري. دا کاف تا په شدیدو کې هم راغلی. شدیده خو معنا یو ځای وایي یو بد دي، بل ځای وایي جاري. دې سړي ته دا شبه ولې پاته؟ دا وهم ولې ولوېدی؟ دا ځکه چې ده د سا او د اواز فرق ونه کړي. دا شبه چې پېښه ده اول د دې څه پېښه ده چې د سړي د سا او د اواز فرق ونه کړي. په مهموسو کې چې موږ وایو جاري څه شي موږ وایو؟ سا. او په شدیدو کې چې موږ ورباندې څه شي موږ وایو؟ اوس مثلا زما دې ګورئ
جاوري هذه سابان دي أواز ساجري دي أواز بان هذه ساجري دي هاي سرجمة ودا شو بان يسري ترى شو بيش أسمع يسري تساو دا أواز يو دوم دا شو بان يسري تسكت كده أسمع ده همس جهر تشتري ده همس زد تشتري شدت خزد ندي ده داخل لي چې په ما وصل کړه بارني د دنیا په صفاتو کې ناراض ده همس سره چې زد دی هغه خو شدت سره زد نه دی رفعت سره زد استعلاء سره زد استفهام سره زد او صرف هغه جوړاوه هغه نور سره دا اثبات کې دغه کول صفات جمع کول څو صفات راتله څوراتله پنځه لازمه پنځه خامخا نو که چیرې د شوی چې یو صفات سره دا نور هم څه دونه پنځه کې مخالفت ده معلومه ده چې نور سره څه دي خبر خلاصو دا شوبه یو په دې سره د کوم داسې پیدا شول دومره دا شوبه د کوم ځای پیدا شول دې چې د هم زد جهر شدت هم دی دغه شدت رخوت هم دی حالانکه د هم زد خو واضح جهر دی شدت سره زد دی نه رخوت سره زد دی اوس خلاصو خبر خلاصو وداس دې سړی ته دا شوبه په دې پیدا شوې د دې دوه په یو بل خبره هم ځان پوهې په دې صفات کې دا لاس چې دي پنځه قوي دي پنځه ضعیفه دي و چې دي هغه وروسته صفیر قبقلاني انحراف هغه ټوله قوي دي په دې لاسو کې پنځه قوي دي پنځه ضعیفه په همس جهر کې همس ضعیفه دي جهر قوي دي وشدت رفق شدت قوي استعلاء استفهام استعلاء قوي إطباق افتتاح إطباق إطلاق اسمات قوي يعني جهر شدت استعلاء إطباق اسمات ده قوي دي همس إخوات استفهام انفتاح إدلاق اوس به دا کاف تا موږ څنګه وایو مثلا ألم نشرح لك صدرك داسې به وایم صدرك او که به داسې وایم صدرك إذا السماء انفطرت داسې به وایم که به داسې وایم إذا السماء انفطرت ذلك اشتسبوا إذا السماء انفطرت أواز بنكر لشدة تويس تاكي أواز بنكر أواز من يدور سبع سنقوة فطرت ساجرك أواز ما جارك ساجد مسموع ندى سافة أوروا لا بذكير تعرفان درس هذا الذي كتابه على الاسود إذا السماء انفطرت ألم نشرح لك صدرك إذا تستوت فديك شو خرابي بيشتري يو خرابي في الناس ولا شتا شديدة خدا وش أواز تغسي من لا أواز كتاب ما همس هذا كويس همس التعلق ده ساسر غير مسموع داش تاوه داش تيب كي بفتكراري وديك مكتب ده غير اشتا أواز جاري ساجنا يجري الساجري ويسافو مسموع نبي تيب نستيب هذا أواز اللي جوز وصل بديك سوى سوى تا صفات الشدة قوي صفاته عوض بيان بتسوي أربعة مش جاري سنور إخواص مثلا ده تسوي
وصلت دا ضعيف الصفات دا همس دا أدا كدو بوي دا ضعيف الصفات دا همس دا كدو لوجه ذي شديدنا سبلكي وصل أواز جاري أواز سرد نسي أدا سقوة ألم نشرح لك صدرك أواز من سوي الشدة دوي سا جاري سوي وسط السابق جاري كده وصل أواز جاري نو هغه صفت قویه چې شدت دی هغه پاتې شو د صفت ضعیفه چې هم سي دغه د ویل څه اواز جاري شو خبر څه خلاص بل دا پیښ شو الم نشرح لك صدرك دا د ها او د کاف اواز پیدا شو اذا السماء انفطرت ياسين پیدا شو یا ثا پیدا شو دغه سره د ها اواز پیدا شو هغه سره په دې خبر څه خلاص شو شوبه په دې ځای کې یو شوبه پیدا شي دا چې حرف ها او کاف په منصوب کې شوبه کړي دي محموسه په دې واشه مرکز محموسه دي حالات په دې کې اواز بنديږي هم خود د شدت سره بنديږي په دا سبب په شیدو کې هم شوبه کړي اوس باندې سره د شوبه پیدا شي چې په مصطفی معنا جاری او شدیده معنا دا دشت د خبر کوم مصطفی خلاص کی په یو څه جواب مصطفی خلاصي نه په دغه الفاظ ستاسو خلاصي څه په دغه الفاظ کې لیکل دي مصطفی انده څه پیښ سواله پیښ راځي حتی په مساو معنا سمانه صادقه مسمانه جاری او شدیده معنا مالتور مال دا شبه ولي پیدا شوله د دې څخه د اواز د صاحب فرق لري د دې وایي چې د او بل څه پیدا شوله د چې د هم سره د صفات دي علاوه د هم سره څه دې دا جواب دا چې په دې کار هم کمزوري دي ضعیف صفات دي او شدت صوره قوي صفات نو د شدت د کېدو سبب اواز بنسي څنګه اذا السماء انفطرت لیکن د لږ خمس کول وروسته څه لږ قدر سا هم جاري شي د شي نو څه خمس وجه سا جاري شي اواز نشي ساخو غیر مسموع لیکن په دې سا جاري کېدو کې د احتیاط ساتل پکار دي چې اواز جاري نشي ألم نشرح لك صدرك إذا السماء انفطرت والكثير أواد جالسوا بأبقاف فاشل جدا صفات الرجل إخوابس بالجن والشدتكم أنا أواد بند فضمنا جاري أو ضمن خبر دابا فيفتي شبديك بدها أواد مكان ألم نشرح لك صدرك او بتاكبه للسين يا للثاء اذا السماء انفطرت يا اذا السماء انفطرت اواد البدايه ثلاث بس نسيت